مونږه د دې میزباني وکړله 40 سال 50 سال دلته درکړې داسې افغان شته چې نسلونه دلته پیدا شوي دي او تپوس دې څوک وکړي چې تا سره چا ظلم کړی تا ته چا سپکه چا بده رده ویلې ده تاسو به شیرپور صاحب خبر شوي یې چې یو پښتنه جینۍ یو کابلي ته واده شوې وه او دوی ورته د تورخم باډر نه راواپس کړله ورته یې پرې نښوده تاسو زموږ د وطن یو پښتنه نه پرېږدی او ستاسو مونږ الحمدلله په زرګونو په لکونو پښتانې دلته وخت تېر کړی او الحمدلله داسې وخت تېر کړی لکه څنګه چې زما د سیمې خویندې وخت تېروي څوک دې ثبوت وکړي افغانیان دې ووایي نو تاسو دونه بې حسه شوې چې تاسو سره یو پښتني جینۍ مور پلار درکړې ده نکاح یې درسره کړې ده او تاسو یې په باډر راواپس کوئ زه ریکویسټ کوم ادارو ته چې بالکل د رحم مستحق نه دي او چې څومره زر کېدی شي او بله خبره دا کوم شیرپور صاحب چې دا کم کورونه دي په کرایه نیولي دي دا په اتمانزو کې دا کیمپونه روان شو چترال کورونو ته کډه وړې ده سټیشن ته کډه وړې ده بیر سټاپ ته کډه وړې ده لاړ دي شي زه ډي سي صاحب ته زه اے ډي سي میډم ته ریکویسټ کوم چې په دې خلاف فوري کاروایی شي او دا خلک په دې کورونو کې پټ شوي دي پناه یې اخیستې ده چې دې ته ګاډۍ په سر کې ګاډۍ ورته ودرېږي ویې شړي په باډر بار کې دې زما یو خور نشي ساتلی چې هغه په باډر راواپس کوي او دلته دوی مونږ 40-50 سال وساتل او تراخګري هم دې زموږ سره کوي